1978 ریکارډ هم در سره ده او پی او آر کارډ هم جوړ شوی ده، ای سی سی کارډ هم جوړ شوی ده. اوس به څه کول پکار دی؟ پلار او د مور کارډ دې جوړ ده یا نه ده جوړ؟ په دې ټولو باندې غور فکر یو ویډیو درته جوړوم، تر اخره پورې وګورئ. انشاءالله د تاسو ډیر سوالونه چې دي هغو جوابونه به میلاو شي تاسو ته. لکه څرنګه پی او آر کارډ لري 1978 75 60 65 هر څو ریکارډ لري، که ډومیسایل لري، که یو کارډ لري، که دغسې بیا لایسنس لري، یا بیا دغسې د مځکې پرد لري، هر څه لري، دا ثابته کړي چې ته یا د تا مطلب د تا نیکه یا د تا پلار یا د تا ورنیکه پاکستان کې له وخت سره دلته راغلی و، دلته اوسېدو، دلته ژوند کاوه. بیا ته افغانستان ته تګ او راتګ، موږ ملک پاکستان موږ ته مکمل کلي جزې اختیار راکړی و، موږ ته تګ او راتګ په اسانۍ سره و، پاکستان هم لیدل، افغانستان هم لیدل. اوس سختیانې جوړې شي نو د ما اوس په هغه تبه د معدې نه نیسي، په هغه مرض د معدې نه مبتلا کوي چې ته ولې تلې او راتلې، ته نوې خبر ته خبر وي. اوس مسله باندې راځو چې د تاسې پی او آر کارډ هم جوړ ده، 1978 ریکارډ هم جوړ ده. اوس به ته څه کوې؟ د تا کوروال به څه کوي؟ څوک به ورځي نادره ته؟ څه وړ به کارډ اخلي، فارم اخلي، کوم فارم به اخلي، هغه فارم فایده څه ده نه ده، او حالات موجوده کې به سټې آرډر تر کومه حده پورې تا ته پکار ده چې وایې اخلي، هراسمنټ والی آرډر له عدالته پکار ده چې ته واخلې که نه واخلې. یو به راسو په دې خبره چې ته پی او آر کارډ هم او خپل 78 ریکارډ هم، اوس به ته څه کوې؟ ته به ځې د پی او آر کارډ به هم پیښوي او هغه خپل د 78 ریکارډ چې د کوم د هغه به هم پیښوي. فارم ته یایي سټیزنشپ فارم، هغه فارم به واخلې، هغه به تا ته درکړي، هغه به ته ډک کړي، هغه به ته جمع کړي، بیا به تا ته یوه کمیټۍ یو تاریخ درکړي، کمیټۍ یا تاریخ باندې به ته پیښیږي، ته به دا ثابتوي چې زه دغه هم لرم، دا هم جوړ شوی، دا په مجبوري کې مې جوړ کړی ده، نادره نه را جوړاو، نادره ته 10 وارې ورغلی یم، 200 وارې ورغلی یم، بل کار مې نه و، مګر نادره بیا هم ماته نه جوړاو. دا پاکستانی کارډ د 78 په بنیاد باندې نادره ته ما لارې جوړې کړې، نه را جوړاو. پی او آر کارډ نادره کور ته راله را جوړې کو. دا فرق مو په دغه تبه به مې اوس نه نیسي. سوال جواب سره یایو، خامخا به سره یایو. اوسېدل پکار دی، خپل حق ترلاسه کول پکار دی. بیا بدای تا ته کمیټۍ راکړي، کمیټۍ ته به ته خپل ډاکومنټس هر څه ډاکومنټس د لرل هغه ورته پیښول لازمي دي. بیا له هغه بعده تا فارم هم اخیستی ده، ټوکن دې هم اخیستی ده، کمیټۍ تاریخ هم درکړی ده. اوس پولیس ماماګان رالل تا ګرفتاره کوي، ته ګرفتاره کړې، تا ډیپورټ کوي. اوس به ته څه کوې؟ نو دغه شیجه خله دې جنجاله ځان کښنې دپاره احتیاطاً ته یو سټې آرډر واخله تر دغه حده پورې له های کورټه چې ما دې نه پولیس ګرفتاره کوي نه دې ما ډیپورټ کوي. زه دا کمیټۍ کوم، د ما 78 ریکارډ لرم، ته ما د پی او آر کارډ په بنیاد یا د 1979 په بنیاد چې هغه کوم پناهګزین راغلي ول هغو په بنیاد هغه مې بولې، زه هغو جخه نه یم یا پناه مې نه ده راوړې، زه یم پاکستاني، پښتو یایم، تر قیامته به یایم. کم په دار را زړوې، کم په نار ته اچوې اور ته، زه به دغه پښتو یایم، دغه پښتو خدای مې ژبه جوړه کړې ده، ژبه مې دغه ده، پښتو په ژبه به مې نه نیسي. نو یو سټې آرډر اخیستل دی، هغه لازمي واخلئ د ما په مشوره باندې چې زه دغه تاسو ته به مشوره درکړم چې واخلئ. هغه وجه او فایده دا ده چې تا سره سټې آرډر یي، تا به هراس کېږې نه. ولې نن سبا د مردم شمارې په بهانه باندې پولیس والی کور ته ور روان دي، ورې بیا نوټسان پې لګوي، ځان ته معلوموي دا څنګه دي، دا څوک دي، پښتانه دي، پښتانه په کور کې باقاعده سې موږ مردم شمارې والیو. بیا دوی هغه شی معلومول، بیا له وخت سره دا روان دي، که هفته وه، که 2 وې، که 3 وې، که سبا وه، که بله ورځ وه، بلکې خفیه طریقه باندې شروع هم ده اپریشن د هغو خلکو خلاف د چا کارډونه بلاک دي یا چا چې د 78 ریکارډ ستا او ټوکن نه ده اخیستی،
او یو څه نه لري 78 ریکارډ په بنیاد باندې بس دوی دلی دي پی او آر کارت د ټولو خاندان جوړ دی نو څه اوس جوړ شو کور ته رالی را جوړ د کو باړ مې جاو سره جوړ د کو نن یې ختم هم بیا تکه او نه ختموي به خامخا به ختموي د 78 ریکارډ لرم پاکستان آزاد کړی ما د جوړ کړی ما د جنگونه کړی ما د کشمیر کې څه جنگېدل تا په هر جنگ کې تر پرونه پورې انډیا سره हमारे پښتون غیور پښتون غیرتمن پښتون میدان ته بدتال راغواښتل دي دغه پښتانه ول نن به مې تنګوي نه بلا وجه به مې نه تنګوي که مې تنګوي نو هغه ته ناروا سلوک کوي د ناروا سلوک ریاکشن هم بیا لري هغه بیا خوفناک کوي نو په کار دسي موږ په ښه طریقه باندې ما سره نادره هم لاره یوسي او سیستم هم لاره یوسي او سټیټ ریاست پاکستان موجوده گورنمنٹ 47 والی په کار دسي دوی غور فکر باندې وکړي یو داسې آرډر پاس کړي چې دا پښتنو ته کومې پریشانۍ جوړي دا پریشاني نه وکوي د 78 75 60 65 والی چې دي هغه پریشانیو ارضي پریشانیو سامنا خو به خو انشاءالله مسلې به مې حل کیږي سټې آرډر واخلئ مزید به انشاءالله زه تاسو ته ویډیو جوړوم چې د چا په خاندان کې کارډ هم جوړي پی او آر کارډ هم جوړي او 78 ریکارډ هم لري شناختی کارډ هم جوړي د اکاګانو د ترو یا کارډونه جوړي د نه جوړ اوس به څه کوي د مور د پلار نه دی جوړ مور وفات شوی د پلار وفات شوی د کینسلیشن به څنګه کوي برث سرټیفیکټ به څنګه جوړوي بے فارم به څنګه جوړوي خپل کارت به څنګه جوړوي کینسلیشن لازمي ده کنه د لازمي او بسراتیر سره بیا ډیث سرټیفیکټ جوړونه لازمي ده کنه د لازمي کینسلیشن به شي راخله ډیث سرټیفیکټ به چیرې جوړوي برث سرټیفیکټ به څه طریقه جوړوي بے فارم به څنګه جوړوي څوک به جوړوي یو څوک د ویریفیکیشن والی نه در سره بیا به څه کوي دا ټول غور فکر ویډیوز ما په یوټیوب چینل باندې پرته هم دقت آیا هم صحیح او زه مزید هم تاسو ته جوړوم په اسانو لفظو کې ان شاء الله یوټیوب چینل تاسو کو وزټ وکوي وی ګورئ انور جان ای ډی وی په نامه باندې دا د ما په نامه تاسو هغه یوټیوب چینل کتلای شئ په هغه کې ویډیو وي ډېرې په اسانو لفظو کې دي ان شاء الله امید لرم تاسو به دغه فائدہ واخلئ अपना ख्याल रखिएगा।